والخبر الصادق أي المطابق للواقع فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تطابقه فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء لا ما هو به أو لا على ما هو به، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه فيكونان من صفة المخبر. طالبانو دیزی تراشی وضاحت مخکې وکړه چې د علم اسبابو یو سبب د اسبابو د علم نه حواس سلیمه او د هغې تفصیل تیر شي. سمع سره کم ادراک کوي، بصر سره کم ادراک کوي، ذوق، لمس وغیره ټول تفصیل مو وکړه. اوس دی وی والخبر الصادق، بل سبب د اسبابو د علم نه خبر الصادق دی. څه شی دی؟ دا زمونږ استاسو کتابو کې خو الصادقو والخبرو دواړه معرفه دي، خو یوه نسخه داسې شته دی پکې چې بل سبب د اسبابو د علم نه و خبر الصادقي، خبر د صادق دی. خبر د چا دی؟ خبر د صادق دی. نو دیزی دوران کې طالبه بیا دا صدق صفت د چا دی؟ د مخبره. صدق صفت د چا دی؟ او دویمه نکته دا ده چې بل د اسبابو د علم نه والخبر الصادقو، هغه خبر دی چې کم خبر صادق دی. خبر صادق رښتونی خبر. څه شی طالبه؟ نو په دې دوران کې بیا دا صدق صفت د چا دی؟ د خبر دی. صدق صفت د چا دی؟ خبر د صادق صدق صفت د چا دی؟ د مخبر. خبر رښتونی صدق صفت د چا دی؟ نو اوه چې هر کله مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د تفصیل د یو سبب د علم نه چې حواس سلیمه، نو شروع وکړله په تفصیل د بس بل سبب د علم کې چې هغه څه شی دی؟ الخبر الصادق دی. و تاسو یو ځل متن تر متن ولګوئ، د دې وضاحت مونږ او تاسو کوو، بیا وګورئ ورته هلته مخامخ. وهو على نوعین، دیوی دا خبر صادق چې دی علی نوعین په دو قسمه باندې دی. احدهما الخبر المتواتر، یو د دینا خبر متواتر دی. یو تینا څه شی دی؟ یعنی د خبر صادق یو قسم خبر متواتر دی. دویم تراشی پاڼه واړوئ. والثانی خبر الرسول صلی الله علیه وسلم، او دویم سبب د علم چې دی هغه خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دی. یو سبب د علم، یعنی گویا کې د خبر صادق د پاره دو فرد دي. یو فرد د خبر صادق خبر متواتر دی، او دویم فرد د خبر صادق خبر الرسول صلی الله علیه وسلم دی. نو خبر الرسول صلی الله علیه وسلم هم خبر صادق دی، او خبر متواتر طالب هم خبر صادق دی. نو اوس به ته وایې چې خبر متواتر وایي چاته چې ته وایې سبب د علم دی، نو یو ځل راشي ورته. وهو، او دا خبر متواتر چې دی دا هغه خبر دی. وهو دیوی دا آغا خبر دی الثابت علی السنت قومنا، چې دا ثابت وی علی السنت قوم په ژبه د یو قوم باندې. لا یتصورو، چې نشي متصور کولی تواتؤهم توافق د دوی علی الکذب په دروغو باندې. دا د داسې یو قوم خبر دی چې د دوی توافق په دروغو باندې نشي متصور کېدی. خبره کو چې هغه اندازه به څومره وروستۍ خبره ده، خو د دومره قوم خبر دی چې د هغې تصور په دروغو باندې، د هغې توافق او جمع کېدل په دروغو باندې د هغې تصوره نشي کېدلی. لکه کم از کم دوی اندازه لس کسان دي. اوس د لسو کسانو خبر دی، یو نم دا خبر را نقل دی، د یو ځای دی، بل نه را نقل دی د بل ځای دی، بل نه را نقل دی هغه د بل ځای دی، بل نه را نقل دی هغه د بل ځای دی. لس کسانو پیغام راوړه او یو خبر یې راوړه او مقه یو شان خبر یې راوړه، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ خبر متواتر. هلکه ولې خبر متواتر ورته ولي وای؟ نو دغې وجه موږ تاسو ذکر کوو چې د متواتر وجه څه شی ده. نو اوس دا لسو کسانو چې خبر راوړه
نو دا خبر صادق دی، ریښتونه خبر دی. او دغه خبر طالب هم سبب دی د پاره د چا د علم، سبب دی د پاره د چا، یعنی د خبر المتواتر سره علم راځي. پس چې د علم راځي په هغه څه چې د خبر ورکوونکو تا ته خبر درکړی دی. و علم تر علم فرق دی، تاسو وګورئ ورته. وهو بالضرورت، او دغه خبر متواتر بالضرورت په طریقې د قطعیت سره موجب للعلم الضروری، د موجب د علم ضروری د پاره. یعنی د خبر متواتر سره چې د کم علم راځي، ضروری علم څه شي، یقیني او ضروری علم راځي ور سره. مثال به څنګه کل علم بالملوک الخالیه فی الازمنه الماضیه، لکه علم زمون پاغي ملوکو خالیه باندې، ملوک بادشاہانو ته ویل کیږي. علم زمون پاغي بادشاہي باندې چې کومه بادشاہي خالیه وا، په خوا بادشاہان تیری شوی دي. والبلدان النائیه، او علم زمونږه پاغي بلدانو باندې، هغه بلدان النائیه چې بعید دي زمونږه. وی الکه خلق وی کنه وی د کابل کې دو بادشاہان تیری شوی دي، دو بادشاہان، دو ورونه و، وی د دې دواړو ورونو چې د په دې پاچاهي سره لانجه و، داسې یو خبر خلک وی نو والله علم چې څومره حده پورې به رښتیا وي دا خبر خلک وی دوی سره په خپل منځ کې سره ورانو، بیا وی راولګېدل او دغلته چې دی دا کابل په منځ کې یو دیوال کړی دی، نیمه پاچاهي د یو او نیمه پاچاهي د بل. خو زه خدا خو موږ تاسو ته داسې په دغه نه دی رارسېدلی، سیمه اورېدلې ده. دا زموږ او ستاسو دور نه وړاندې وی لکه په دې افغانستان کې د ټوپکیانو پاچاهي تېره وه، قوي قوي پاټکونه وه، او یو پاټک پکې د زرداد خانو، هغه طالب په سروبي کې وه، وی زرداد خان سپی ساتلی وه، او چې چا به ورته چاته به ویلې چې پیسې راکړه 1 لک، نو که به دې ورته ویل چې ګزاره وکړه نو 2 لکه، که به دې ورته ویلې ګزاره وکړه 3 لکه، که به په هغې ونه شو نو سپي ته به یې غږ کړې سپیه راشه. نو نه خو موږ دا سپی لیدلی و، نه م زرداد لیدلی و، نه م ورته پاټک لیدلی و، او نه م ورته پاچاهي لیدلی وه. خو یقیني علم په دې لرو چې زرداد پاټک لرو ده، یقیني علم په دې لرو چې خلکو نه پیسې اخیستلې. خو دا علم زمونږ چې راغلی طالبه په دې ملوکو خالیو باندې چې دا پخوا تېره شوې قصې دي، دا علم زمونږ د چا په واسطه باندې دی؟ خو دا خلکو راته قصې کړي دي، یو دو نه دي، په لسګونو خلکو دا قصې راته کړي دي چې دغلته پاټکو چې کلم په دې لاره تېرېږو د زرداد پاټک دلته و. اوس هم دا ځای مشهور دی د زرداد په پاټک باندې، د زرداد پاټک دلته وه. نو موږ او تاسو په علم لري، او سبب د علم زمونږ او ستاسو دپاره څه شی دی؟ هله یا لکه علم زمونږ او ستاسو شو په بلدانو نائیو باندې، هغه بلدان چې موږ او تاسو نه لرې دي. لکه په دې ځای کې طالبه تاسو کې به یو طالب وي چې د کابل نه اخواته بیخي قدم نه دی ایښی، په دې پوه نه دی چې هلته د هرات ښار شته دی، لیدلی نه دی، او نه د دې نه آګاه دی چې هلته د نیمروز ښار شته دی. خو لیکن 100% یقین دی چې نیمروز ښار خو شته، ایران سره بارډر لګېدلی دی، وایي بیخي نږدې دی، د شګو ډېرکۍ هم پکې دي که نه، خدای دې پکې مه ایساره، موږ پکې نښتي. نو اوس طالب جان په دې یقین لري چې هلته د نیمروز ښار شته دی، یا د هرات ښار شته دی، یا قندوز شته دی، یا مزار شته، بیخي دې لیدلی نه دی. نو دا علم ستا چې په دغې بلدانو باندې دی، نو دا د وجې د چا نه دی؟ خبرو صادق نه دی. خلکو درته ویلي دي چې هلته ګوره څه شی دی، ښار موجود دی، طالب جان راغلی د همغې کلي دی، دلته درس وایي، نو ستا خو په یقین دی. نو دا طالبه خبر چې تا ته راغی، او دا علم چې تا ته راغی، د وجې د چا نه راغی؟ په دې ځای باندې خو انشاءالله پوه شوئ. بل اړخ سره به یې ګورو و خبر رسول سره، خو تاسو اوس راشي دې ځای ته. دی چې وایي خبر صادق وهو خبر قوم، دا خبر د هغه قوم دی لا يتصور تواطؤهم على الكذب. دغه سره په خپل ځکه ګورو، دا خو صرف تاسو ته ما د عبارت معنا وکړه، تصور او تواطؤ توافق او کسان په کې څومره نه غي سره بیا ګورو دغه خبره ده. خو تاسو یو ځل د خپل شرح ته راشئ. والخبر الصادق دی وی ای المطابق للواقع، د خبر صادق نه شارح تفسیر در توکا 50 سره الا ای المطابق للواقع، هغه خبر چې مطابق وي د واقع سره. خبر صادق سمانه مطابق وي د چا سره؟ الکه خبر مطابق د واقع سره وي، د دې سمانه ده
تاسو ورپسې اوس وګورئ. فإن الخبر دی وی زکه دا خبر چې دی کلام یو کلام دی یکون لنسبته خارجون چې د دغې کلام د نسبت د پاره یو خارج هم وي. خبره باندې پوه کوم. دی وی دا خبر یو کلام دی یکون لنسبته چې وی د پاره د نسبت د دغې کلام خارجون یو خارج وي. څه شوي طالبه؟ نو تطابقه مطابق بوی دغه نسبت د دغه خارج سره فیکونو صادقا کدا نسبت د دغه خارج سره موافق مطابق نو دا خبر به خبر صادق وی او لا تطابقه یا به سره مطابق نوی فیکونو کاذبا نو دا خبر چې دی بیا کاذب دی. خبر څه شی دی طالبه؟ خبر کاذب دی. د دې څه معنا ده؟ ما ته وګورئ. دا وضاحت تاسو ته الته ما کړی چې د جملې انشائیه او د جملې خبري تعریفونه څه شی وه او جمله خبریه مو ویلي او آنس کې قایل اشراب صدق و کذب صفت توان کرد پوره تفصیل مې درته کړی خو هغې اجمالي درې ټکي درته رامعات کوم چې په دې باندې تاسې پوه شئ. مونږ او تاسو دا ویلي چې کله ترڅو یوه قضیه وي او قضیه ذهنیه وي او تعالی په دغه قضیه باندې تلفظ نوی کړی نو ویلی مو چې قبل التلفظ بها دا قضیه معقوله وي. مثلا تا تصور د زید وکړه، تصور دی د قایم وکړه، تصور دی د نسبت وکړه په مابین د زید او د قایم کې خو چې لا تلفظ دې پې نه دی کړی نو دې قضیې ته کومه قضیه وایي؟ او که کله دې وویلې چې زیدون قائمون تلفظ دې ورباندې وکړه نو طالبه دا اوس کومه قضیه ده؟ ملفوظه. څه شی ده؟ ملفوظه ورته ولي خو ځکه تلفظ دې پې وکړه نو مخکې معقوله وه او اوس دې څه شی که؟ اوس ما ته وګورئ. دا زیدون قائمون کې طالبه زیدون موضوع ده او قائمون محمول ده او د دې موضوع د محمول په درمیان کې نسبت ده او هغه نسبت ایجابي ده. هغه ایجابي نسبت کوم یو دی؟ ثبوت القیام لزیدنا. زید ته د قیام ثبوت، زید ته د چا ثبوت؟ نو دا هغه نسبت ته په مابین د زیدون او قائمون کې چې کله مو دا خبره ځان سره یاده کړله. اوس ما ته وګورئ. وقته د نظر د دغې دې نسبت ته چې دا کم د زیدون او د قیمون په درمیان کې دی نو زیدون خو موضوع ده، قیمون محمول دی او دغې نسبت ته طالبه نسبت کلامی وی. څه ورته وی؟ نسبت کلامی ورته ولي وی؟ ځکه کلامی کیا نسبتیه ده منصوب بسوی کلام او دغه نسبت په همدې کلام کې دی. دا نسبت چېرته دی طالبه؟ په همدې کلام کې دی ځکه ورته نسبت کلامی وی. اوس ووایه وقته د نظر د دینا د دغې نسبت دپاره به یو خارج وي، یعنی خارج کې بم یو نسبت وي چې دا نسبت کلامی به یا مطابق د نسبت خارجي سره وي او یا به ورسره طالبه نسبت ذهني شی دی. نسبت څه شی دی؟ نسبت په خارج کې نه وي، نسبت په چا کې وي؟ و دې نسبت ته چې خارجي ویلی کېږي دا په دې اعتبار باندې خارجیت د نسبت وی دا په اعتبار د منشي سره دی. په اعتبار د چا سره دی؟ نسبت خارج کې نشته دی. خارج کې د دې نسبت څه شی دی؟ منشا. هغه منشا څه شی ده؟ منشا نه تعبیر وکړه وی کون د موضوع په داسې یو حالت باندې چې یا به ورته ثبوت د چا کېږي؟ د محمول کېږي او یا به تنه سلب د محمول کېږي. دا موضوع په خارج کې په داسې یو هیئت باندې موجود دی چې یا ورته څه شی کېږي؟ ثبوت ته محمول کېږي او یا تنه څه شی کېږي؟ سلب نه محمول کېږي. نو دغې ته نسبت خارجي ویلی کېږي او نسبت خو ذهني شی دی، خارج کې نه. خو دې نسبت ته چې خارجي وي نو دا په اعتبار د دغې منشي سره چې هغه منشا وجود د موضوع دی. منشا وجود د چا دی؟ نو اوس تعبیر وکړه. دغه کوم شی چې خارج کې دی د خارج ته طالبه نسبت خارجي م وی، د خارج ته نفس الامر واقع م وی او د خارج ته طالبه څه ویلی کېږي؟ محکیانهو م ویلی کېږي. محکیانهو نسبت خارجي او څه شی؟ نفس الامر واقع. دا خبره سره یوه ده او د نفس الامر تعبیر تاسو ته ما کړی چې چا ته ویلی کېږي؟ موجودیت شی په حد ذاتها. هله موجودیت شی دی په چا سره؟ په خپله دا شی موجود دی بغیر د اعتبار د معتبر او بغیر د فرض د چا نه. دا مرتبه د نفس الامر ده. نو اوس دې ته دا درې شی وایي: نفس الامر او واقع، محکیانهو او نسبت خارجي. او دا نسبت کلامی دا چې کم کلام دی دې کې چې کم نسبت دی طالبه دې ته نسبت کلامی م وایي، دې ته حکایت هم ویلی کېږي او دې ته طالبه حکم هم ویلی کېږي. دا تعبیرونه سره یو شي دي، کتابونو کې سره بدل دي. نوره قصه یوه ده، حکم
نسبت کلامی او حکایت دا سره یو دي. نو سماته وګورئ صدق الخبر چاته ویل کیږي؟ مطابقته للواقع. صدق الخبر عبارت دی د مطابقت د چانه د دغه خبر نه، یا د مطابقت د حکم نه د واقع سره، یا د مطابقت د حکایت نه د محکی عنه سره، یا د مطابقت د چانه د نسبت کلامی نه د نسبت خارجي سره. کچیرته نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق وو وای دې ته صدق ویل کیږي. او د مطابقت تاسو ته دو صورتونه ویلي وو، بأن یکونا ایجابیین او سلبیین، یا به دا دوانه نسبتونه ایجابي وي، نسبت کلامی به ایجابي وي او نسبت خارجي به ایجابي وي، او یا به نسبت کلامی سلبي وي او نسبت خارجي به. نو که دوانه ایجابي او دوانه سلبي و نو دې ته صدق ویل کیږي. مثال به په خارج کې تاویل زیدون قائمون، دا قضیه ملفوظه شو، نسبت کلامی دی پکې چې ثبوت القیام لزیدن دی. او چې تا کله بیرون وکتلې نو بیرون کې تا دا زید چې ګوره موضوع د دې قضیه ده، دا زید د پدسی او هيئت باندې مونږ کو چې د ثبوت ته قیام کېږي. معنا دا و چې د ډانګ باندې نه ولاړو نو خلک ثبوت ته قیام ورته خارج کې راغی کنه. نو دا موضوع موجوده شوله په خارج کې په دسی او هيئت چې د ثبوت ته چا کېږي د قیام کېږي. نو کته په خلو زیدون قائمون ویل او خارج کې دیم زید پم دقیق کیفیت باندې اومن ته نو دې ته صدق ویل کېږي. نسبت کلامیم ایجابي شه او نسبت سلبیم څه شه. او که په خله دی ویل لیس زیدون لیس بقائم نسبت سلبی، خارج کې دی وکتل طالبه هم زیدون لیس بقائم، نو بیا هم صدق. دوانه ایجابي دوانه سلبي دا صدق. او که یو پکې ایجابي او بل پکې سلبي و، نسبت کلامی دی ویل زیدون قائمون او خارج کې دی وکتل چې زیدون لیس بقائم، نو دې ته بیا څه ویل کېږي طالبه؟ دې ته کذب ویل کېږي. وشوا نو صدق الخبر عبارت څه د چانه؟ مطابقته للواقع. او کذب د خبر عبارت څه د چانه؟ عدم مطابقت د چا د خبر د چا سره. نو عدم مطابقت په دې طریقه راځي چې ایجابي دی او بل سلبي دی، او مطابقت په دې طریقه باندې راځي چې دوانه ایجابي دی یا دوانه څه شي دي. وم پیژند صدق الخبر. اوس راشي عبارت ته وګورئ. والخبر صادق، ولک خبر صادق عبارت د چانه دی؟ و خبر صادق ای المطابق للواقع. خبر صادق عبارت دغه خبر نه چې مطابق د واقع سره. مطابق د چا سره؟ مطابقت د واقع سره سره رقم راځي. الا یا دوانه ایجابي دي او یا. نو دی وای فإن الخبر کلام، یقینا خبر چې دا یو کلام دی. خبر یو کلام دی، لکه زیدون قائمون کلام نه دی، دا خبر دی کنه. نو یکون لنسبته دغه کلام د نسبت د پاره به یو خارج هم وي، چې هغه نسبت خارجي تاسو ته ما ویلې. تو تابقه تلک النسبه، چې مطابق به ور سره وي دغه نسبت کلامی. نو که مطابق ور سره نو صورت د مطابقت دا ده بأن یکونا ایجابیین، چې دوانه ایجابي وي. نو که دوانه ایجابي وي فیکون صادقا، نو دې صورت کې دا خبر صادق شه. دا خبر څه شي شه طالبان؟ او لا تطابقه، یا به ور سره مطابق نوي. د مطابقت صورت دا ده چې یو پکې څه شي وي ایجابي وي او بل پکې سلبي وي. نو که یو ایجابي او بل سلبي و نو فیکون کاذبا، نو یو پکې څه شي شو کاذب شو. نو چې کاذب شو نو فالصدق والکذب، صدق او کذب علی هذا بنا په دغه تفصیل مذکور باندې چې کوم ما درته وکړه من اوصاف الخبر. دا د اوصاف د چا نه دي؟ خدا د اوصاف د خبر نه چې درته وي دا وضاحت هم تاسو ته ما کړو. ګوره دا حقیقت نه دی، دا مجاز نه. اصل کې صدق او کذب صفاتونه دغه نسبت دي چې کوم نسبت په قضیه کې پروت دی. او دې قضیه ته چې صادق او یا کاذب ویل کېږي، یا خبر ته صادق او کاذب وای، نو دا مجاز دی خو به مرتبتن. بلې ته ګوره نو فعلا هذا من اوصاف الخبر. بلې ته ګوره وقد يقال یو کله چې د حملول شي دا دوانه بمعنى الاخبار عن الشيء، په معنا د اخبار سره عن الشيء د یو شي نه خبر ورکول، على ما هو به په هغه طریقه باندې چې دا شی ثابت دی په هغې خبر باندې. ای الاعلام بنسبت تامتنا، اعلام او آگاهی دا په نسبت تامه باندې. تطابق الواقع، چې دا مطابق وي دا د واقع سره دا نسبت تامه. او لا تطابقه، یا ور سره مطابق نوي، نو فیکونان من صفات المخبر، نو دا کیږي بیا د صفاتو د مخبر نه.
دا مغه شی دی چې نحو میر شریف کې کوم تعریف مونږ کوو چې بیدان کې جمله خبریه آنس کې قائل اشرا و صدق و کذب صفات توان کرد. نو په دې اساس بیا صدق او کذب صفتین د چا دي؟ د مخبر دي. د چا دي طالب؟ نو چې د مخبر صفاتونه د کړل نو تاسو ته ما ویلو دا بیا تعریف حقیقی نه دا مجازي دی، خو په دې کې مجاز دی بل مرتبه نه. الکه دا مخبر ته صادق او کاذب ولی وای وای ځکه د په دې خبر قول کړی چې هغه خبر یا صادق دی یا کاذب دی. وای د خبر ته صادق او کاذب ولی وای ځکه دا په دې نسبت مشتمل دی چې هغه نسبت یا صادق دی یا څه شی دی. نو یو هغه حقیقتا شو صدق او کذب صفتین د نسبت کې، او که صفتین د خبرې کې مجاز دی خو په یو مرتبه، او که صفتین د مخبر کې نو مجاز دی خو په چا باندې وشوا. نو فمن ها هنا دم دغه وجه نه طالب جان ته وګوره یقع فی بعض الكتب په بعضی کتابونو کې د عبارت د سره راغلی دی الخبر الصادق، خبر صادق. نو صدق صفت ته چا دی؟ بالوصف. صدق صفت ته چا دی؟ خبر دی. او په بعضی کتابونو کې راغلی خبر الصادق، خبر د صادق. نو دې صورت کې صدق او کذب صفت د چا ګرځولای؟ بیا د مخبر ګرځولای دی.